أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. سورة فاتر 12 نمبر آیات ہے. په دې 12 نمبر آیات کې د الله تعالی ر تصرفات او د اختیاراتو یو دلیل ذکر کیږي، عقلی دلیل. چې د دې خلاصه دا ده چې اختیارات تصرفات ټول د الله تعالی سره دي، او کوم مخلوق ته چې خلک د دې نسبت کوي او د هغې نه خپل ضرورت پوره کول غواړي، خیال یې دا ده چې دوی سره هم اختیارات دي، نو په هغې باندې رد دی چې د دغې مخلوق سره اختیارات نشته دی. نو دا د ټول اختیاراتو دلیل دی چې اختیارات مکمل د الله تعالی سره دي. الله تعالی وایي وما یستوي البحران، برابر نری دوه دریابونه. هذا عذب فرات، دا عذب خوږ دی، فرات ښې ذایقې والا دی. سائغ شرابه، ښه تېرېدونکي دي، اوبه دي. وهذا او دا بل ملح تریو دی، اجاج تریخ دی. ومن كل او د دواړو نه تاکلون لحما طريا، تاسې خورئ غوښه تازه د میانو په شکل کې. وتستخرجون حلیة، تاسې تر راوباسئ حلیة کالي، یعنې هغه سوناګانې چې زنانه دي کالي جوړوي. تلبسونها، تاسې اغوندئ، یعنې زنانه استعمالوي. وترى الفلک، او تینې کشتو لره فیه چې په دې کې مواخره شلونکي دي، اوبو لره لتبتغوا چې تاسې لټوئ من فضله، فضل د الله تعالی تجارت پکې کوئ، علم حاصلوئ، سفر پکې کوئ. ولعلکم تشکرون، او دې دپاره تاسو شکر ادا کړئ. نو یو شان ده کې په یو طریقه باندې دوه دریابونه دي. د یو دریاب اوبه خوږې دي، د بل هغې خوږې نه دي، ترخې دي او تروي دي. او د دې دواړو خالق مالک یو ذات دی. بیا د یو نه هم تاسې سوناګانې راوباسئ، د دې بل نه هم راوباسئ، یو نه میان راوباسئ، بل نه هم راوباسئ، او دغه پیدې تاسو حاصلوئ د دغې نه. د دې ټولو مالک او اختیارمن صرف الله تعالی دی. دغه الله تعالی په دې قادر دی چې ترخوبونه هم تاسو له میان نه وباسئ، او په دې کې میان اوسېږي، مړه کېږي نه. سوناګانې تاسې راوباسئ. په دې ترخو اوبو کې د خوږو اوبو کې یو شان داسې کشتیانې چلوئ، سفر به یې کوئ، خپل تجارتونه به یې کوئ. نو دا د دې خبرې دلیل دی چې اختیارات د الله تعالی سره دي، او د دې بتانو سره، د قبرونو والاو سره هېڅ اختیارات هم نشته د نظام چلولو باره کې. د دو دریابونو ذکر دی، او په دې دو دریابونو کې د یو دریاب متعلق خبره دا ده چې د دې اوبه خوږې دي، ښه تېرېدونکي دي. او د بل اوبه چې کوم دي نو ترخې دي، تروي دي، د څښلو قابلې نه دي. نو د الله تعالی د قدرت سره سره د دو قسمونو اوبو ذکر کول، او بیا دې خبرې ته اشاره کول چې یو دریاب داسې دی چې دته اوبه هم څښلی شي، میان هم ترې خوړلی شي، سوناګانې هم ترې ایستی شي. خو دا بل داسې ده چې اوبه به یې نه څښي، د څښلو نه دي. البته میان ترې ایستلی شي، سوناګانې ترې ایستلی شي. په دې کې یو باریکه نکتې ته اشاره ده. هغه باریکه نکته دا ده چې ګوره د اوبو اصل فایده چې کوم ده، غټه فایده، هغه څښل دي چې خلک به یې څښي. دې نه علاوه میان نیول، سفر یې کول په اوبو کې، سوناګانې را ایستل، قیمتي جواهرات را ایستل، دا علاوه څیز دی، د جدا څیز دی. اصل کې اوبه د څښلو دپاره دي. نو چې کله دغه څښل دي نه کېږي، د څښلو په کار نه راځي، به یې نورې فایدې هم شته دی، دغه نورې فایدې حاصلې کړه. وایي دې کې یو پټه اشاره ده دې خبرې ته چې انسانانو کې یو قسم له مؤمنان دي، بل قسم له کافران دي. د مؤمن صفت دا دی، د انسان ښه صفت دا دی، د انسانیت تقاضا دا ده چې دی به الله تعالی مني، د الله تعالی د نعمتونو اقرار وکړي. د انسان اصل دغه چې کوم دی پیدایش او ساخت دې دپاره جوړ شوی د الله تعالی وحدانیت په مني، اصل حقیقت دا دی. او دې نه علاوه د انسان سخاوت او د انسان غیرت او بهادري او وفاداري او ښه صفتونه، خو علاوه شی ځان له ښه صفتونه دي. لیکن اولنۍ خبره دا ده چې د الله تعالی د وحدانیت قایل دي. اوس کې یو سړی داسې شي چې دا مسلمان نه وي، نور ښه صفتونه پکې دي، سخي دی، بهادر دی، او دغه شان ده کې اخلاصمند دی، مخلوق سره مینه ده، د مخلوق سره همدردیانې کوي، خو دا سړی ایمان نه لري، ایمان یې نشته دی. لکه حاتم طایی غونته کې سړی واغله چې ډېر لوی سړی تېر شوی دی او کافر و.
نو دا سړی چې کوم دی دا نور خصیبتونه بخپل ځای باندې دي، خو اصل د انسان اصل پیدایش کوم شي د پاره جوړ وغه توحید د الله تعالی او توحید کې خدای د دین سره بده، نو اصل مقصد دنه حاصل نشو. او چې اصل مقصد حاصل نشو نو دا ورستنی صفاتونه په دنیا کې به خلک تعریفونه کوي، احترام به کوي، بخپل ځای باندې دي، خو د الله تعالی باندې زمانه په قیامت کې د سيزونه په کار باندې بیا ناراضي ځکه چې دا عمل ال قبلي کې چې کله ایمانی او تفصیل اسن کلام وایي چې دغه باریک نقطې ته پکې اشاره ده. دوه قسم دریابونو ذکر کوو کې او دغه احوال ذکر کوو کې. یولج الليل فی النهار و یولج النهار فی الليل، ننباس شپه په ورځ کې او ننباسي ورځ لره په شپه کې. کله شپه راواخلي په ورځ کې ورننباسي، نو دې طریقه باندې کله شپه غټه شي د شپې سا د ورځې سا په شپې دلاړ شي د ګنټو په حساب باندې، او کله د څه وشي چې د ورځ غټه شپه کې شي د شپې حصہ ورځ ته داخل شي. په کار د شپه ورځم 12 غنټې وي، شپه 12 غنټې وي، خو کله کله د مانځ کې یو بل باندې غالب کیږي. کله شپه غټيږي او د ورځې سره نيسي، کله ورځ غټيږي د شپې سره نيسي، او کله چې دین بالکل سر په سر باندې شي 12 غنټې ورځ شي 12 غنټې شپه شي. دا څنګه گردش کې دا حالت پکې راځي. اوس دا غون کال چې دا گردش کې په طریقه باندې کله شپه غالب کیږي، کله ورځ غالب کیږي یو بل باندې، کله شپه غټه شي کله ورځ غټه شي. دا ټول د الله تعالی په اختیار کې چلیږي او د الله تعالی نظام دی. نو دا بل دلیل دی په دې خبره باندې چې د ټولو کائنات او اختیارمن متصرف صرف الله تعالی دی. تصرفات د الله سره دي، اختیار د الله سره دی. نو چې کله دا د الله تعالی سره رابطه او تعلق هم د الله سره پکار او باقي مخلوقات باندې خپل ژوند خرابول دا خیارتیا نه ده. نو یولج الليل ننباس شپې لره په نهار په ورځ کې، و یولج النهار ننباس ورځ لره په لیل په شپه کې. وسخر الشمس والقمر، تابع کړي دي نور او سپوږمۍ، کل یجری دا ټول چلیږي لاجر مسمى تر وینټي مقرری پوری. ذالکم الله دقستاس الله تعالی در دلایل نتیجه ده. کم دلایل چې تاسو وریدل نو دغه کم څه چې وریدل دغه ټول متصرف خالق دا صرف الله تعالی دی. دغه اساس الله دی، ربکم اساس رب دی، له الملک ملک د هغه د پاره اختیارات دي. در دلایل نتیجه ده. والذین او هغه کسان تدعون تاسو را بلې من دونی بغیر د الله نه، ما یملکون حقیقه مالکان کیږي من قطمیر، د کجوري د زړی د پوسته کې برابر. قطمیر چې کله سره کجوره کولاو کی او کجوره کې چې کم زړی وي نو د زړی نه یو نری پوسته کې تاوي، نری پرده غونتی تاوي. دغه نری پرده چې د زړی نه تاوي دغه د قطمیر وي. عربی کې دا د دې لپاره استعمالي کې چې ګنې دا بيخيره هیڅ مالک هم نشو، د قطمیر مالک نه دی، د هیڅ مالک هم نشو. نو هغه کسان چې تاسو را بلې مشرکان ته خطاب دی بغیر د الله نه، ما یملکون حقیقه نه مالکان کیږي من قطمیر د کجوري د زړی د پردې برابر پوسته کې برابر. در دلایل خلاصه شو چې د ټول مالک الله تعالی دی، تصرفات د الله تعالی سره دي. اس یو مخلوق الله تعالی سره دومره نظام کې په هیڅ شي کې شریک نه دی. نو هغه نتیجه دا راوته چې تاسو رب یو الله دی، د رابطې او د عبادت قابل صرف الله تعالی دی، اختیارات ټول د هغه سره دي، او باقي مخلوقات چې کوم دي نو هغه د کجوري د هغه پوسته کې د برابر هم اختیارات وسره نشته دي، د هغه بندګي د سره پکار نه ده. ان تدعوهم کتاسرا بلای دغیلره د الله نه بغیر چې کوم څوک دي تاسو پرشتي را بری څوک پیریان څوک قبرونو کې چې کوم پراته هغه بزرگان خلق یا بوتان دغه تاسو را بلای لا يسمعوا غناور دعاءكم را بلل تاسو خبر یې غناوري ځکه چې غلري دي که اوریدل کولای شي نو تاسو ته نږدې نه دي نو ځکه نه اوري یا به اوریدل سره به کولای نشي لکه بوتان واخله بوتان خود سره نه اوري کوم چې اوري غلري بیا نه اوري نو تاسو دعاګانې سوالونه کول هغوینه عباس بيزيش ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم دا سر کی رد په شرک په دعا باندې چې څنګه نور عبادتو کې شرک ول منه دي دا شان دعا ځان له مستقل عبادت دي او دعا د الله تعالی نه غوښتل عین عبادت دی صحیح عبادت دی او د الله تعالی نه بغیر د بل چا نه غوښتل دا شرک دی شرک په دعا دی ته ویل کیږي چې څو د الله تعالی نه بغیر د بل چا نه مرسته غواړي بغیر د اسبابونو اسباب لاندې چې کوم د مرسته غوښتل هغه جدا خبر دغه جایز دی هغه صورت شته خو چې بغیر د اسبابونو ته دغه شان د کلاس پورته کړي چې سو به زما اوري چا متعلق د عقیده ده
خپل ضرورتونه دغه نه پوره کول غواړي دې ته ویل کېږي شرک په دعا دا سړی مشرک شو د خپل دعا په وجه باندې ځکه چې دعا یې د بل چا نه وغوښتله بغیر د اسبابو کې دعا یې د بل چا نه وغوښتله نو دې ځکه کې رد دی د شرک په دعا باندې چې شرک په دعا دا شرک دی ناجایز دی دا ټیک کار نه دی نو دا غي وضاحت دی چې ان تدعوهم کتا سره بلای یعنی تاسو ته دعاګانې غواړئ لا يسمعوا دعاءكم دي ناوري دعاګانې تاسو ناوري را بلل تاسو आवाज سره اوري نه یا خبطان ازم اوریدل نشي کولای جمادات دي او یا دا چې اوریدل ماده پکشته دي نو غلری دي به ځکه نه اوري نو سړي به خبر نش ولو سمعوك دي وامري مستجاب لكم قبل ولا نشي تاسو ته پاره تاسو چې کوم سوالونه کوي د چاره د الله نه بغیر ناول خو وانوري کوي وامري خو بیا قبل ولا نشي فرض هغه خلک چې کوم د فرشتو بندگی به کوله مشرکان او د فرشتو عبادت به کوي نو ګدا د فرشتي عبادت کې فرشته ولا وامر د خبر سوال کې فرشته ولا وامر فرشته درس کولای شي ته الله د حکم نه بغیر خو صحیح سمرسته نه کوي او نشي کولای وسره نو هغه قبل ولا نشي دغه شان د جوکار الله نه کوي او سړی د پیریانو بندگی کوي پیریانو واوریدل خو الله یې نه کوي پیری بوله څه شي وکي خو سم نشي کولای هغه نشي قبل ولا و یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې یکفرون بشرککم دی و انکار وکي د شرک تاسو نه قیامت په ورځ باندې انکار وکي چې زمونږ تاسو ته نویل چې زمونږ شریکان کې د الله سره او زمونږ نسوارونه کوي زم بندګیان کوي او نه تاسو کړی دا او نه دې مخ خبري ولا ينبئك او دوی نشي خبره ولې تعالی را د الله نه بغیر چې کچا بندګی ته کې دا تا نشي خبره ولې مثل خبير بشان د خبردار ذات چې الله دی الله تعالی څنګه ټیم په ټیم باندې ته خبر کړی ته خبرې د حالاتونه په علامات سره په آسماني کتابونو سره او دغه شان د کې په الهامات سره دغه شان د کې پیری پرشتہ او دغه شان قبرونو والا بوتان یو کس هم ته خبر ولې نشته ته پیغام نشي را لګي آسماني ته کتاب نشي را لګي دا کتاب درواغ لبدي عمل کوي د سری بوش او کبدي مخالفت دی وکم بیا بردسي عذاب تر راځي د خبرونو دغه سره نشته دي روانو حالات کې بس کیږي او کم حالات مخې درازي پیشنګویانو مطابق نو دغه مخلوقات د سره نه دي خبر د خبرداري صرف د الله سره تاسو خبر کړی چې را پر روانه زمانه کې بده سره حالات راځي د نبی عليه السلام په وینا سره خود لري پیشنګویي کړی د قران په ذریعہ باندې ځنی حالات پیشنګویانې شوي دي نو دغه مخلوقات ته نشي خبره ولې بشان د خبردار ذات باندې چې څنګه الله تعالی ته خبره یو تی خبر کړی